اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو سرفراز دورانی جی په یمې خیبر نیوز سره جی تاسو ته مینه ډک سلامونه. قدرمنو که زه خپل د خیبر پښتونخوا که خپل د خیبر پښتونخوا په خوا باندې که ډېر هم فخر وښمه نو ماشاءالله موږ لپاره یو ډېر فخر خبره ده. او خاص کل که بیا تاسو ګورئ زموږ د جي د ضلع سوات ماشاءالله یو ډېر ښکلی یو وادي ده. او زه چې کوم ځای کې چې ولاړ یم دلته جي دا مټه چې کوم یو چوک دی او دلته خوا کې یو پل دی ورسره ډېر مشهور پل دی کیبن پل دی. دلته جي زه ولاړ یم او که تاسو زما جي که د بیک سایډ باندې کې تاسو جي که تېر شئ نو کویټه ملک کیسیم جي دلته جي هغه کې دی او ورسره خوا کې جي اریانا پارک هم دی جي. عزتمنو که تاسو ګورئ جي په دې سوشل میډیا باندې که تاسو ګورئ جي انډیا او د پاکستان یو داسې یو جنگ یو سلسله چې کوم دی هغه روانه ده او انډیا چې کوم دی نو هغه د پاکستان ته دمکیانې ورکوي چې موږ تاسو سره جنګ کوو. زه تاسو جي یو بل هم خبر وکړم دې وخت کې دلته موږ سره د سوات چې کوم دی ماشاءالله د مقامي خلک هم دلته موږ سره ولاړ دي. او که تاسو ګورئ جي نو د پاکستان د انډیا ته خپل یو جوابي یو کاروایي ورکړې ده خو بیا هم انډیا دا دمکیانې ورکوي چې یاره موږ پاکستان سره جنګ کوو. د ځوانانو سره به خبرې کوو چې دی چې کوم دی د سوات نه د انډیا ته او د مودي د چې کوم دی څه میسیج ورکوي. څنګه وروره ښه ټیک ټاک خیر دی جی طبیعت دې څنګه دی؟ خیر دی جی تاسو خیر. ما چې څنګه دا سٹارټ کیو خبر وکړو چې یاره د په سوشل میډیا باندې که تاسو ګورئ نو د انډیا چې کوم دی پاکستان ته دمکیانې ورکوي چې یاره موږ جنګ کوو نو تاسو آیا به څه وایي؟ نو بالکل جی تاسو خبره صحیح ده. انډیا کو دغه دمکیانې ورکوي نه هغسې دمکیانې ورکوي او داسې تېر وخت کې هم دوی دمکیانې ورکړې وې په 1965 کې چې کله شاستري صاحب هم دا خبره کړې چې یاره زه ملایي په لاهور کې خورم او یا به زه دا دغه کوم نو زموږ پریډ مارشل ایوب خان ورته دا خبره وکړه هغه یې زړه ارمان پاتې شو چې دا یو خبره هغه وکړه چې یاره دا ملایانې د لاهور دپاره دي د لاهور د خلکو لپاره دي دا د انډیا د خلکو لپاره نه دي. نو که هغه وخت یاد وي نو دوی به نن هم بیا به هم حمله وکړي او بیا به هم هغه حال ویني او که دې نه مخکې نور داسې جنګونه تېر شوي دي دا د 73 جنګ تېر شوی دی یا نور داسې شوي دي نو موږ د هغې جواب کړلی او بیا به هم کوو بیا به هم کوو. ډېرو جنګونه هم کړي دوی ته موږ شکست ورکړلی دوی لیدلي زموږ چې دوی ورته څه دغه کړلي او بیا به ورسره هم دغه کوو. عزتمنو دا جي د سوات ډېر قابل ترینو او ښه مشران هم دي کشران هم دي. دې کې جي ډېر خلکو داسې خبرو وکړو چې یاره موږ امن غواړو موږ جنګ نه غواړو. که تاسو جي که یو طرف ته ګورئ نو پاکستان چې کوم دی نو هغه دمکیانې نه ورکوي. که دمکیانې ورکوي نو جي انډیا پاکستان ته دمکیانې ورکوي. خو زه به دا خبره کوم جي خاص کل د مودي صاحب ته چې کیدای شي مودي صاحب نه 1990 جنګ چې کوم دی نو هغه ایر دی کیدای شي 73 جنګ ته جي ورنه ایر دی کیدای شي 65 جنګ ته ورنه ایر دی. دا جي هماغه ځوانان دي هماغه پښتانه دي. او که تاسو وګورئ که 73 جنګ تاسو وګورئ که 90 جنګ وګورئ که تاسو 65 جنګ وګورئ دغه پښتانه مخکې شوي دي او د آرمي سره چې کوم دی شانه په شانه ولاړ دي. انشاءالله نه به چېرته شاته کیږو او نه به چېرته شاته شوي یو. انشاءالله پاک فوج سره ولاړ یو او د انډیا ته دا یو میسیج پاکستان نه دی د سوات نه دی چې جنگ خو شروع کوي به تاسو او انشاءالله ختمو به جي مونږه. ډېره مهرباني خوشحاله اوسئ جي آباد اوسئ جي.